محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. ورکړې نه بعد صدقې او خیرات کولو نه بعد د احسان زباتلو نه منع راغلی ده. څوک چاله څه شی هدیه کی، تحفه کی، یا چا سره احسان او ښېګړه وکړي، یا څه صدقه او خیرات وکړي، زمونږ پاک شریعت بیا د دغه احسان، ښېګړې، صدقې او تحفې د احسان زباتلو نه، مخکې ته د وریادولو نه منع کړې ده. د دې په باره کې اول د سورت بقرې 246 نمبر آیت پیش کړی دی. قال الله تعالی، الله تعالی فرمایلی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا، اے مومنان، ایماندارو، یقین والاو، لا تبطلوا صدقاتکم، مبربادوی خپل صدقې خیراتونه، خپل کړي خیراتونه او صدقې مبربادوی، بالمن، په احسان زباتلو، والاذى، او په تکلیف رسولو، په احسان زباتلو او په تکلیف رسولو. د دې آیت وضاحت او تفسیر کې علما لیکي چې کله ته صدقات او خیراتو کې ورکی، نو بیا احسان هم مضباطه او تکلیف ده خبرې مکوه چې هغه چاله دی صدقه ورکړې ده هغه بیا کړې، هغه ته تکلیف رسې. داسې کول د منافقانو عادت دی. لکه یو موقع کې یو سړي بل کس لا یو کوټ ورکړی، یو کوټ، نو بیا دا دواړه ملګري یو دریم ملګري لا ملاقات له لاړ، دی یو دی بل له کوټ ورکړی دی، د ده ورکړلی شوی کوټ یې اچولی دی، او دواړه ښه د مزې یو دریم ملګري له لاړه ملاقات له. هغه دریم ملګري سره چې ملاقات کوي او هغه سره کله د دې ملګري تعارف کوي، نو خبرې څه ورته وایي؟ د احسان د زباتلو هم خپلې طریقې دي او لارې دي. هغه ته وایي دا زما ملګری دی، د ده دا نامه ده، او ده چې دا کم کوټ اچولی دی دا زما دی، ما وله ورکړی دی. نو په دې تعارف کې د دې خبرې اړو څه حاجت نه و. دا خو د هر چا خپل یو خوی وي، یو عادت وي. د دې عادت او د دې خوی نه بس مونږه شریعت منع کوي. هغه هم نه رو چې د هغه د ځای نه بار راووته، کوټ یې وویستو، منجیلی کو ورته هغې کې ور وویستو چې واله مړه ته خو شرمول کې. دې خبرې ته څه حاجت و چې ته هغه سره زما تعارف کې چې دا زما ملګری دی او د ده دا نامه ده او کوټ یې چې اچولی دی دا زما دی، ما ورکړی. هغه ته څه پته وه چې تا راکړی که ما اخیستی ځان ده. ښځه بس واچوه، بس بیا به نه ویم ځه. بل ملګري له تللي دي چې هغه سره تعارف کوي دا زما ملګری دی، د چې دا کم کوټ اچولی دی که نه، وي دا د ده دی وي.
دا د ده دی. نو بیا هم پکې هغه خپل دغه وکړو چې بهر راووته، بیا ورته منجیله کو، ورته هغې کې ور وویشتو. سړی ته کوټ ناړو اوړي نه، کوټ ته څه راکړی دی چې بس بیا ورته یاد کړي. دې نه مونږه شریعت منع کړي او مونږ ته ډېر خوږ اواز کړی دی. ایماندارو، یقین والاو، ستاسو خو د آخرت په ورځ د بدلې په ورځ یقین دی، په هغه ورځ بدله غواړئ، دلته یې بدلې مه غواړئ، بس نیکي دې وکړه، بس ورپسې پام غرض موړه. بیا درېم ملګري له لاړه، هغه سره چې سلام کلام وشو، تعارف ورسره کوي، وایي دا زما ملګری ده چې دا کوم کوټ اچولی دی که نه، هغه پې بیا سترګې راویستې چې اوس بیا څه وې؟ نو دی ورته ووایي دې کوټ باره کې زه سم نه ویم. اوس هغه بیا کشاله کې واچولو چې دا کوټ څه مطلب دی، خو به خامخا تپوس کوي که نه. نو بیا هغه خپل دغه پکې وکړو، دې باره کې به ته نور څه وی؟ نو بس وایي زه دې باره کې نور زه څه نه ویم. وایي دا داسې دې نه مونږه الله پاک منع کړي او ما ته غوږ ونیسئ. خبره خو ده د خندا، خو دا ده د عبرت. دې نه به عبرت اخلو. او دې خوی ته د منافقانو خوی ویلی شوی دی. به لنډه خبره دا د منافقانو عادت دی. د دې نه مونږه الله پاک ایمان والا، یقین والا منع کړي یو. ولې دا دې خبره کې خو د کوټ خبره راله که نه، د لباس، د جامې، د لباس، د کپړې، د جوړې په هکله زمونږ پاک پیغمبر مونږ ته ویلي دي صلی الله علیه وسلم چې څوک چا ضرورتمند له یو جوړه جامه ورکړي که نه، الله پاک به وله په هغه جهان کې د جنت لباس ورکوي. خبره ختمه شوه. څوک دلته په چا باندې ګوټو بوس کړي که نه، الله پاک به پې د جنت مهر به پې لګېدلی، لاک به پې لګېدلی، هغه شراب به پې الله پاک وسکي. شراب طهور ورته وایي. حوض کوثر به پې الله وسکي. چا په دې یعنې چا چې څه ښېګړه دلته چا سره وکړه که نه، دا چې ورته سوچ وکړي نو دا ځان سره او بس لنډه ده یادولو سره چې چاته زه نیکي یادوم، ښېګړه، صدقه، خیرات، عطیات، تحفه ورته یادوم، او ریاکارۍ سره، بل ته ښودنې سره، دې سره د دې ورکړې د دې صدقې د خیرات هغه اجر او ثواب څه شو؟ برباد شو. ریاکارۍ سره بربادېږي. د یو سړي پلار وفات شوی و. زمونږ د علاقو کې خو بیا د دې رواجي رسمي خیراتونو طریقه ده که نه، ډېر پوه خلک به داسې کم چې هغوی به پایدار خیراتونه کوي چې صدقه جاریه ورته وایي. د خپل مرده د ایصال ثواب دپاره چېرته کوې او هینډ پمپ برابر کړی، چېرته کې پل جوړ کړی، چېرته لاره سمه کړې، چېرته جنازګاه، چېرته قبرستان لزمکه، چېرته عیدګاه، چېرته مدرسه، چېرته مرکز، چېرته جومات. دا پایدار خیراتونه دي. خو دې ته د ډېرو کمو خلکو پام دی چې دا څلوېښتۍ غونډې پیسې راوالي او یو یې په مرکز یې ولګوي. هغې کې خو دغه ونه شي که نه، هلته شهرت ونه شي، ښځو ته ځان ونه ښایي، نرو ته ځان ونه ښایي، خپلو ته ځان ونه ښایي، پردو ته ځان ونه ښایي. بیا خو نه کېږي. د یو سړي پلار وفات شوی، دا د ریا پورې ویم، ریا پورې څلوېښتي چې پوره شوه، بدقسمتۍ سره خو دا د بدعت او د رسم او د رواج خیراتونه زمونږ علاقو کې شته دی. نو هغه ورپسې څلوېښتي وکړه. او څلوېښتي څنګه وکړه؟ مړه وایي داسې څلوېښتي کومه چې خلک ووایي چې څلوېښتي دې ته وایي. یو څلوېښت دیګونه یې ورپسې پاخه کړه. یو څلوېښت خو کلو له کافي، په پتیلو چې چلی نه ختمېږي.
دې دپاره ویل چې خلک هم خوري یوم سي او بس دا مارغان کارغان هم پرې مړه شي او خلک ووایي چې مړه افرین شه په فلاني چې زوی په پلار پسې داسې څلوېښتي وکړه څلوېښتي دې ته وایي مړه د دغه جومات چې کوم عالم دی امام دی د قوم شپې له هغه خوب ولیدو په خوب کې هغه مرده پلار چې د ده مقتدي استاد جي ولیدو نو دا مسله یاده وساتئ دا ایصال ثواب نه دی هغه مالی عبادتي که جانی عبادتي که زبانی عبادتي که نفلی عبادتي که فرض عبادتي د دې ثواب مړو ته سړی بخلی شي او مړو ته ثواب رسېدي ته ایصال ثواب مسله وایي د دې مونږه قایل یو د دې ځینې خلکو دا خیال دی چې ګینې دا شی ورته رسي دا جنس بعضې کس به وایي یاره جي زه په ګنډېرو لاس اوچتوم ولې یاره زما د نیا ګنډېری ډېرې خوښې وي د پلار مې ګنډېری ډېرې خوښې وي نو ګنډېری ور رسي نېکبخته ګنډېری خو نه ورځي هلته بعضې د بټ په پولو باندې لاس اوچتوي صاحب به ولې وایي دی ډېرې خوښې وي نه په مسله ځان پوه کړو هر شی ګوره مونږ وویل مالی جانی زبانی بدنی فرض عبادت نفل عبادت په لاره روانې ما او یو ازغی مې ولیدو میخه یو ضرري شی مې ولیدو دا مې د لارې نه یو طرف ته کړو او د دې عمل ثواب مې مردګانو ته وبخلو تاسو په الله باور وکړئ د دې ثواب هم وررسي هغه شیز ورته نه وررسي نو د جومات امام خوب ویني ټولو مردګانو پسې ایصال ثواب شوی دی ثوابونه ورپسې را خپلو پسماندګانو بخلي دي ګورئ دا د درخواست کوم مردګان مه هېروئ خپلو دعاګانو کې خپلو مردګان مه هېروئ کله کله د خپلو مردګانو قبر له ورځئ یقینه مو شه چې بله ورځ یو ملګري رانه تپوس وکړو و یاره زمونږ هغه د رشته دار قبر کوم ځای کې دی او حالان کې دومره وخت نه دی شوی د رشته دار د وفات دومره وخت نه دی شوی او ما نه تپوس کوي زمونږ د رشته دار قبر کوم ځای کې دی نو افسوس مې وکړو چې دا اوس دته د خپل رشته دار د قبر پته نشته دی ځینه ټیم ورسره نشته دی دا پلار یې ناست دی حیران او یو درته دا خبره کومه چې ګورې د دې اوسني نسل مه په تمه کېږئ چې دوی به مونږ پسې لاس اوچت کړي یا دوی به مونږ پسې دعا وکړي ځان ته دعا نه کوي نو تاسو وینئ نوی نسل جومات کې ډېري که باباګان ډېري د اوسني نسل له خو دا شیشه راوتې د ټچ موبایل ورته وایي د دنیا او د آخرت د کار یې وویستو نه د دین دی او نه د سا دین دی نو په خپله خپل همت وکړو ښه پلار ناست دی حیران دریان د په خوب کې تېنه د جومات امام تپوس کوي ولې کاکا تا پسې خو پرونه زوی 140 دیګونه د وریجو پخ کړي چڼې مېوې تا له د هغې ثواب نه را رسېدلی نو هغه ورته وي د یوې وریجې د دانې ثواب نه دا هم ماله نه دی را رسېدلی امام فکرمند شو د خوب نه چې را پاڅېدو خو پوه شو چې دا صدقه دا خیرات چې ده کړی دی دې کې څه چل خو شته هغه زوی وله راوغوښتو کېنولو ورته د خوب دا ټوله قیصه تېره کړه او بیا ورته ویل ځوانه رښتیا ووایه تا دا خیرات په کوم نیت کړی دی وایي چې تا راته دا خوب داسې وویلو که نه نو زه هم درته استاد جي رښتیا وایم په دې نیت مې کړی و چې خلک ووایي وایي ښه ده بچو 140 دیګونه دې پاخه که خو هندوستړی خدای ناراض ستا ثواب نه دی شوی نو د هغه به څه وشي ښه بله یو ضروري خبره ده ټایم خو اوږد شو که نه خو خفه نه شئ بله یو ضروري خبره ده دا خصوصا چې لاړ شئ زنانو ته وکئ زمونږ تر اوسه پورې چې هر څه ډېر تېر شوه د خلکو که نه په دې مالت کې د معمول څیزونه نه دي معمولي دا غوښته شته له
ډېر کم کورونه به داسې چا به غوښته نه کوي ګینې خامخا د چا لاسګاډي ته ضرورت شي، د چا اندرپی ته ضرورت شي، د چا دا څه ورته وایي دغه شی چې دی ګوړي ته ضرورت شي، د چا پلاس ته ضرورت شي، دا وي که نی. او دا زنانه چې په یو کوڅه کې سره اوسېږي که نه کوم کورونه یو بل ته کورونه مخامخ یې هغې خمبیره یو بل له ورکوي غواړي، مالګه غواړي، مساله غواړي، د یو فرج خرابي بل له وایي مونږ له دا پی راله کېده، دا ماسته راله کېده، کوم شی د خرابېدو وي فرج کې راله کېده. د یو کور غونته ماحول که نه چې کله خواږه وي بیا دا نیکۍ یو بل سره کوي، خو چې کله تراخه شي که نه نو خامخا دا خو راځي لوښي چې په یو ځای پراتې کړنګ کوي جنګېږي. چې کله دوه زنانه د مالت خفه شي په جنګ شي نو یو هم د کوڅې نه سر راویستی بل هم د کوڅې نه سر راایستی، خو دې کال کې چې یو بل سره کمې ښېګړې کړي که نه ټولې ورته یاد دي، داسې ورته یاد دي که نه داسې ورته د اودس فرض هم نه دي یاد، د مانځه فرض هم ورته داسې قط په قط نه یاد چې څومره ورته خپلې ښېګړې. نو ورته څه وایي وایي زی سپو کوترو پرون تاسو کره مالګه نه وه مونږ نه وه درکړې، نو هلته یوازې دغو ښېګړه نه کړې ایم کړي، زی سپي کوتري خو به تاسو یئ ولې خمبیره تاسو کره نه وه مونږ نه وه درکړې. مړه خو دې کال کې چې کومې ښېګړې یو بل سره کړي هغه یو بل ته یادې کړي، چې یادې کړي آیت وایي یادولو سره د هغې اجر او ثواب څه شو. دې خوا دا زنانه د هغه اجر او د صدقې د ثواب نه اوزګاره شوه فارغه شوه، خو هغه بس بیا څه شوي قدم مزې روانې شو، لاس خو نه اچي، یو خپل کار پسې لاړه بله خپل کار. یو ما درته وویل دا ډېر سپېره عادت دی، یو خو دا د منافقانو خوی دی، بل دا زمونږ په علاقه کې د ښځو کار دی، ښځې داسې کوي د آیات اثبات. مسلمان چې مسلمان هغه که ښځه یو که سړی دی به چې ښېګړه وکړي صدقه وکړي دا به بربادی نه، الله پاک وي په آیات اثبات سره او په کړولو سره. دا د کړولو والا کیسه څنګه ده؟ یو سړی چاله عشر ورکړي، چاله زکات ورکړي، چاله د نظر د منښت یعنې په ده چې د خدای کوم حق یې هغه چاله ورکړي غریب له، نو بیا د هغه غریب نه پوره شړو خو باسي ولې زکات یې ورکړی دی، هله دا سوال جواب وکړه هغه ځای ته بس هغه غریب روان شي، بیا هله دا کار وکړه هله دا کار وکړه، داسې یو وکړه نه چاله زکات یې چاله ورکړی و، غریب سړی به کله په یو کار کولو کله په بل کار کولو، که هغه مزدوري کولی د دې زکات نه زیاتې ګټلي، چې اخره کې تنګ شو بس هغه پیسې ول راوړي وي یار وي جي دا زکات دې واپس واله، بس تا خو زما نه شړو خو ویستو، دې ته عزا وایي، د دې نه دې سره هم هغه اجر څه شو برباد شو. چا چې دغه شانتې کس له زکات ورکو او بیا پې کار کوي هغه زکات د دې کار مزدوري شوه، ګورې زکات بیا په غاړه پاتې دی، دې سره به خپله عملونه وي نه بربادوئ. یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې چا د صدقې کولو نه بعد هغه صدقه یاده کا یا تثبات یې وکړه او یا د والدینو نافرماني وکړه داسې کس به جنت ته نه ځي. یو بل روایت کې دي احسان باطلو نه ځان وساتئ، دې سره هغه شکر او احسان هم ختم شي. چا په چا د احسان کړی ګوره دغه کیسه کې ولې کوټ ورکړی و که نه، خو چې ورته وویل چې دله دا کوټ دا ما ورکړی دی هغه مخکې احسانمند و، اوس چې کوم دی ورته والو ته تیار دی، هغه احسان ورسره ختم شي، یو دو شي او بل د دې اجر ختم شي. اجر الله پاک د پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي یا ارحم.